Start is the name of Allah, who is the most merciful and powerful. I hope you are fine. This is me, Kamran Khan, English language instructor. Student تاسو ته ما مخکې یو څو خبرې کړې وي. نن به مارپالجو باندې لږې نورې خبرې کوو. مارپالجو به الریډي تاسو کانسیپټ کلیر شوی دی، شکر دی. نن لږ څو خبرې پرې لږې نورې کوو، لږ شارټ ریویو لږه نوره در کومه. مارپالجو موږ څه کوو؟ دلته موږ ورډ فارمیشن کوو. په دې کې موږ لفظونه جوړوو. څه شی جوړوو؟ لفظونه. A B C را یو ځای کړو، ورډ فارمیشن یې وکړو. مارپین بیا موږ مخکې وایو چې مارپین څه ته وایي که نه، پایونه بیا تفصیلا نورې خبرې به کوو، خو اوس مارفالوجي څه ته وایي. په دې باندې موږ لفظونه جوړوو. یو لفظ دی، هغې نه نور لفظونه جوړول د څه په ذریعه باندې؟ پریفکسز اینڈ سفکسز. سابقه اردو کې چې ته موږ سابقه لایقه وایو، ممکن ناممکن، دې ته څه وایي؟ مارفالوجي. مارفالوجي څه ته وایي؟ ورډ فارمیشن ته. دویم نمبر په دې کې دی انفلیکشن اینډنګ، چینجنګ ورډ میننګ. یو ټکی دی، یو مارپین دی، مثلا ټیچ. دې څه چې کله موږ ای آر ولګو سفکسز، نو څه شی شو؟ د ټیچ معنی یوه ده، ای آر هم چې اوس ولګو د هغې معنی څه شوه؟ جدا شوه. دې ته موږ څه وایو؟ انفلیکشن اینډنګس. سټوډنټ دا یا دوه خبرې مې ته وکړې پرې کومه. په دې کې درېیم نمبر چې څه شی دی؟ ډیوریشنل اپیکسز. ډیوریشنل اپیکس ته وایي چې کله تاسو یو فری مارپین نه، یو ورډ نه شاته څه لیټر ولګوئ، دغه ورډ کلاس پې بدل نه شي. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ډیوریشنل اپیکس وایو. فار ایگزامپل پلی دی، پلی. ایس ته څه ولګوئ؟ پلیس شو. ای ډي اوس ولګوئ؟ پس سیکنتل پمپ ته جوړ شو. آی این جي اوس ولګوئ؟ پلینک ته جوړ شو. ای آر اوس ولګوئ؟ پلیر ته جوړ شو. دې ته موږ څه وایو؟ ډیوریشنل اپیکس. په دې کې څلورم نمبر چې دی څه چې دی؟ کمپاؤنډ ورډ، کمبایننګ ورډ. موږ به د ورډ کمبایننګ څنګه کوو؟ فار ایگزامپل واشنګ پلس ناون، واشنګ مشین ته جوړ شو. په دې کې موږ ورب پلس ناون کمباین کړلو، یو نوی لفظ جوړ شو. دې ته موږ څه وایو؟ کمپاؤنډ ورډ وایو. په دې کې پنځم نمبر چې دی څه چې دی؟ مارفولوژیکل رول. مارفولوژیکل رول څه ته وایي؟ پیټرن اینډ ایکسپشن. مارفولوژیکل رول کې به موږ د ورډ پیټرن ته ګورو او ایکسپشن ته به ګورو. نو سټوډنټس دا پنځه خبرې وي. دا درته ما نن وکړئ. سبا انشاءالله تعالی بله نیکسټ ویډیو کې موږ شریک کوو. سینټیکس به کوو، سینټیکس. سټوډنټس خو زما دا ویډیو خوښوئ، دا نورو ملګرو سره شیر کړئ. او زما یوټیوب چینل دی، انشاءالله به یوټیوب چینل ما لا نه جوړ کړی، یوټیوب چینل به هم جوړوم، آیله به هم ورکوم او فیسبوک پیج هم ورکوم. والسلام.